قرآن دے نبی علیہ السلام لواړو نه غټه معجزه کافرانو تر مخې تو وایا نه به پې پوهېږي خو ته بور کېږي به نه خوند به ورکوي داسې یو الله اثر پکې ایښودی دی په خپل کلام کې خو زمونږ مسلمان په څه کې ژوند تېر شو غټې غټې ډیګرۍ دې واخیستې غټې روپۍ دې وګټلې خو دېرش سپارې الله کلام چې دی ده نه تا لا ځان خبر نه کړلو الله څه فرمایي حضرت ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه فرمایي وایي د دویمې صدۍ یو غټ عربي دانو هغه وی چا وی چې د قرآن په مثل کلام نشي جوړېدی زه به راوړم نو یوې کمرې ته دننه شو 3 ورځې دننه و 3 ورځو بعد چې راووتو په لاس کې قلم نښتی و ورپسې پاڼه نښتې وه دا لاس یې مکمل وچ شوی و خو د الله کلام په مثل چا کتاب کې څه ونه لیکل عرب وی قرآن کې الله فرمای القارعة ما القارعة زړه خوځوونکې ما القارعة تاسو ته څه پته زړه خوځوونکې څه شی دی انسان تجسس او فکر زیاتېږي بیا الله فرمای وما ادراک ما القارعة تا ته څه پته زړه خوځوونکې څه شی دی فرمای یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا هغه ورځ دی چې انسان به د پتنګانو په شان باندې سرګردانه ګرځي او دا غټ غرونه چې تاسو وینئ الله فرمایي دا به د مالوچو په شان په هوا کې ګرځېږي عربو کې یو سړی راپورته شو داسې خو به زه راوړم دلته الله فرمایي القارعة ما القارعة په الفاظو کې به راوړې خو په معنا کې نشي راوړلی وایي الفیل ملفیل هاتی څه شی دی وما ادراک ملفیل تا ته څه پته هاتي څه شی دی نو د چې خلکو تر مخه دا یو څو ټکي وي نو خلکو پرې راباندې کړي وایي چېرته القارعه هلته الله تجسس د انسان زیاتوي دل کو دہلانے والی زړه خوځوونکې وما ادراک ما القارعه اور تو نے کیا جانا وہ دل کو دہلانے والی کیا چیز ہے تا ته څه پته زړه خوځوونکې څه شی دی دلته خو ته ووې الفیل هاتي نو چې هاتي دی وي خو پوه شو چې دا یو ځناور یادی کړه نو قرآن یو معجز کلام دی قرآن بے مثل بے مثاله کلام دی قرآن شانته کلام څوک نشي ذکر کولی زما ایماندارو خپله قرآن زده کړئ خپل اولاد ته وښایئ